السلام علیکم که درمنو سنجو ټي وي سره زه ستاسو ورور ستاسو ملګری مهران خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. که درمنو دې مهال زه موجود یم فوټبال ګراوند کې څنګه چې تاسو ته پته ده نن 30 تاریخ ده اور پی ټي آی پارلیمنټیرین طرف نه تاسو ته پته ده چې نن به په دې ګراوند کې جلسه کیږي. تاسو لیدای شئ ما سټ ته چې کوم دی کرسیانې لګېدلې دي اور هر قسم تیاری شروع دی، بینر هم لګوي او نور هم مزید تیاریانې شروع دي. خو ضیاء الله بنګش صاحب د وینا طرفه چې کوم دی بیګا موږ ورسره کوم انټرویو کړی وي هغې کې دی ویلو چې 3000 کرسیانې لګېدلې دي اور مزید هم چې کوم دی دا 7000 سے 8000 کرسیانې به لګي. خو دا تاسو ما سټ ته لیدی هم شئ نو دا 7 سے 8000 کرسیانې به لګي. خو دې حوالې سره ما تاسو سره دا نن شریکونکي دي چې دا جلسه تاسو څه وایئ چې کوم نوعیت پورې به دا کامیاب وي او چې څومره د پی ټي آی پارلیمنټیرین جلسې وشولې هغې کې به دا کوهاټ جلسه هغونه غټه ثابتېږي یا نه. د پی ټي آی پارلیمنټیرین په کوهاټ کې څومره مقبولیت دی، تاسو یې څومره خوښوئ یا یې نه خوښوئ، دې حوالې سره چې کوم دی تاسو خپله رایه موږ ته راکولی شئ. په دې ګراوند کې تاسو دې نه مخکې هم لیدلي دي چې بلا شان ډېرې کامیاب ترین جلسې شوي دي. خو دغه جلسې به څه نوعیت وي پی ټي آی پارلیمنټیرین چې کومه دا نوې پارټۍ ده دا به تاسو کوهاټ ولې چې کوم خلک دي دا سپورټ کوي یا نه به سپورټ کوي، دې حوالې سره هم تاسو موږ سره خپله رایې شاملولی شئ او دا تاسو کتی شئ چې تیاریانې آلموسټ مکمل شوي دي. انشاءالله نن 3 بجې به چې کوم دی باقاعده د جلسې آغاز کیږي. هغه خو به هم تاسو ته چې کوم دی د پل پل خبر به تاسو ته درکوو. نو اوس صرف دا تیاریانې به تاسو ته ښولې، انشاءالله 3 بجې به مزید A to Z څومره هم د جلسې چې کوم ډیټیل دي هغه خو به هم تاسو سره موږ شروع کوو. نو تر اوسه پورې ما ته او زما کیمرامین آصف خان ته ورکړئ اجازت، انشاءالله میلاویږو به جلسې کې او مزید تاسو سره A to Z ریپورټ به شریکوو.